او 2 پیرې زه ویم تاسو به ترجمه کوئ صحیح ده ښه قل ورته ووایه هو الله دغه الله چې دی احد یو دی الله الصمد الله بے نیاز دی لم یلد نه د چانه پیدا دی ولم یولد او نه تې څوک پیدا دی ولم یکن له او نشته دی الله دپاره کفوا برابر احد هیڅوک قل اواز نه راځي یاره بیا خاموشي شو بیا ورته وکړه بیا ته زه وایم قل ورته ووایه هو الله دغه الله چې دی احد یو دی الله الصمد الله بے نیاز دی لم یلد نه د چانه پیدا دی ولم یولد او نه تې څوک پیدا دی ولم یکن له او نشته دی الله دپاره کفوا برابر احد هیڅوک واخر دعوانا الحمدلله دا یاد کې 2-3 کسان کښېنئ دا خو ستاسو مونځ کې ډېر پکار راځي یاره د معنی سره داسې مونځ کې یو درجه میلاویږي یو نیکي میلاویږي معنی په یو رکعت داسې مثال په طور نو داسې ترجمې سره انسان مونځ یاد کړي نو یو مونځ په 80 باندې قبلیږي ترجمې سره چې یاد شي نو کوم بهتر دی او د قیامت پر ورځ به انسان ګوره یوې نیکۍ ته محتاج وي جاړي به چغې به وایي منډې به وایي سوالونه به کوي پلار ته به وایي پلاره نیکي پکار ده جهنم ته ځمه چغې به وایي پلار به ورته وایي بچیه زه خو دې نه پیژنم هغه به پلاره تا خو ما دپاره حلال حرام نه دي کتلې دنیا کې وایي دا کاته بدله ده مور ته به منډې وایي مور به ته انکار وکړي یو نیکۍ پسې به ګرځئ نو یو مونځ د ترجمې سره په 80 باندې قبلیږي د ما محترم نو خوښ هم نه ده چې ترجمه زده کړې په ماده مزه زده کوي یو ټکې وایو جي خوښ هم نه ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع کې څومره خدایا ناس خلق دي د دې زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې چا باندې څه قسم مصیبت دی درد دی تکلیف دی خدای په خپل دست قدرت ختم کې قرضداري پکې ناست دي خدای د قرضونو نه وساتي الله د قرض د عذاب نه خدای وساتي قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کې الله بیماران پکې ناست دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې څوک بیماران دي خدای بیماری په صحت باندې بدله کې کاروباریان پکې ناست دي خدای کاروبارونو کې برکت واچي الله د چا رزق کمزور دی خدای د حلال رزق تنظیم وکي الله د رزق باران په خدای وکي سپینګری پکې ناست دي خدای عمر کې برکت واچي ماشومان خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې کم نوجوانان خصوصا چې د داخلي دي خدای د خپل دین او د خپل ځان سره خدای وابسته کې الله د هر قسم بد عملو بد فعلونه خدای نوجوانان اوساتي الله دې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې خدای وګوري دا کتاب د دې مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي دا درس زما خویندې میندې اوري الله زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې زما د خویندو میندو خدای لوپټو د عزتونو خدای د هر قسم د شرونو نه خدای اوساتي د عزتونو خدای محافظ شي الله دا درس په برکت باندې دا مجلس د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي او په وخت ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم